زما نوم اشنا باجوړی دی، د باجوړ کلچر اسوسییشن سره ایز سیکرټري جنرال کار کوم. د دې اکټیویټي یا د دې سرګرمۍ بنیادي مقصد دا دی چې موږ په دې موجوده دور کې د کم چیلنجونو سره د اقتصادي ستونزو سره موږ مخامخ یو هغه موږ څنګه کنټرولولی شو. نو د هغې دپاره موږ د یو سیمینار تابع په دې سرګرمۍ کې کړې وه چې په هغې کې موږ په خپل کلتور کې په ژوند کولو باندې زور ورکوو چې موږ ته اساني راشي. دویم دلته موږ ځایي پیداوار چې کوم دی د هغې د پروجیکشن هم نیت و. د هغې دپاره موږ مخامخ ګراوند کې سټالونه لګولي دي چې په هغې باندې زموږ د باجوړ بېلابېل پیداوار لکه د باجوړ سوچه غوړي، د شړشمو تیل، د زیتونو تیل، دغه رنګې د کمر سرپکولونه، د زګۍ رانجه، دا ټول شیزونه موږ لګولي دي د دې دپاره چې لوکل پیداوار پروجیکټ شي. د هغې سره دریم کمپوننټ چې زموږ کوم دی د سیالګرۍ ځایونه دي د باجوړ چې هغه تاریخي او ثقافتي اهمیت لري. د هغې پلیکسونو باندې موږ ډسپلی سره د هغه د خپل تاریخي او پس منظر او د اهمیت سره کړې ده. زمون کلتور څه شی دی؟ زمون کلتور په دې وخت کې کلن تعبیر موږ کوو نو هغه دا دی چې اسلام او پښتونولي دا زمون کلتور دی، دا زمونږ اساسیات دي، دا زمونږ اقدار دي، دا زمونږ روایات دي. خو د دې څه لازمه خبره دا ده چې په نړیواله توګه په دې اوس دور کې یو کلتور هم یو تمدن هم دا ګورې په ځای باندې ولاړ د جمود ښکار نه وي. دا به مترقي، دا به متغیري، دا به بدلون قبلوي. زما نوم سجاد خان دی او د ضلع باجوړ ښار سره تعلق لرم. سټاک ته مو سره وړي دي فی الحال زیتون تیل راسره اوریجنل راسره دي باجوړ والا، او کوم د بیرې اوریجنل شات دي هغه راسره دي، پلوسې والا شات راسره دي، کوم چې باجوړ دې علاقې شات دي خپل. زما نوم فتح الله دی او د مامون سره زما تعلق دی. د کمر سر چترالي پکول سنټر مالک یم او په دې کلتوري پروګرام کې موږ خپل د پکولونو سټایل لګولې. موږ سره هر قسم پکول ملاویږي که هغه د وړۍ که تاري. تقریبا د 1984 نه موږ د پکول کاروبار کوو او د کلتوري مسانګه چې د باجوړ هغې موږ ډېر زیاته مننه کوو چې موږ له دعوت راکړو دې پروګرام کې شامل کړو ځان. زما نوم ناصر خان ناصر دی او دلته د باجوړ په جرګه حال کې چې دی کوم هیډ کوارټر دی کورنۍ سیول کورنۍ کې هغه کې یو کلتوري میله را جوړه شوې ده. په هغې کې ما سټایل لګولی دی، سټایل د غوزانو. دا غوزان چې دا د سلارزو سیمې سره تعلق لري، د باټوار غوزان دي او ډېره ښه چغجي لري، ډېره خوږه ذایقه لري. په بازار کې تاسو ګورئ لکه چین مصنوعي غوزان راغلي دي، مختلف غوزان دي، خو دې په شان خوږه ذایقه لکه نه لري چې څنګه ذایقه د دې سلارزو د خپل وطن د باجوړ کوم غوزانو کې کومه ذایقه ده.